سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. د حدیث د پارا پرون من حد لقبی حد اضافی ذکر کړو، د حدیث تعریف هم ذکر کړو. پرون من دا درس ویلو د حدیث اصطلاحي معنا پدې کې من دو قول ذکر کړو. یو قول د علماء د اصول فقه ده او دویم قول د محدثینو ده. د علماء د اصول فقه تعریف د حدیث د پاره داده چې حدیث چاته وای اقوال النبي صلی الله علیه وسلم وافعاله. حدیث عبارت ده د اقوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د افعال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. دا د اصول فقه د علماء تعریف ده. بیا په دوی باندې دو اعتراض راځي. اول اعتراض دا راځي چې تاسو دا تعریف دا جامع نه د خپل افراد لرا خارج شو ترنه تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه جواب کوي چې تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په افعالو کې داخل دي. دویم اعتراض ور باندې راځي چې تاسو تعریف جامع نه د خپل افراد لرا خارج شو ترنه احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د اصول فقه علما جواب کوي چې احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دو قسم دي. یو احوال اختیاریه دي او دویم احوال غیر اختیاریه دي. نو احوال اختیاریه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دم په افعالو کې داخل دي او د دینه بحث کیږي. او احوال غیر اختیاریه چي دي نو دا د دوی پنيز حدیث نه ده، نو دا ترنه خارج ده. دویم تعریف د محدثینو ده. محدثین د حدیث تعریف داسې کوي چې اقواله و افعاله و احواله و تقریراته څلور واړه دي طویل شي. حدیث احوال به عام دي، اختیاریه وي که غیر اختیاریه وي. ما درته پرون ویلو چې د اصول فقه د علماو او د محدثینو په مابین کې د اختلاف وجه هغه اختلاف د نظر ده، منشأ اختلاف د نظر ده. د دې دواړو په مابین کې د اختلاف منشأ اختلاف د نظر د دې دواړو ده. نظر د اصول فقه والاو استنباط د احکام ده. نو استنباط د احکام د احوال اختیاریو نه کیږي او د احوال غیر اختیاریو نه کیږي. لدی وجنه هغه د احوال غیر اختیاریو نه بحث نه کوي. او د محدثینو نظر هغه د پیغمبر علی السلام د منتسباتو او پیغمبر علی السلام ته د مضافاتو د دې را جمع کول دي او امت ته رسول دي. احوال اختیاریه که غیر اختیاریه وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منتسباتو کې راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مضافاتو کې راځي. لدی وجنه د دواړو ته محدثین حدیث وایي. بیا تاسو ته ما پرون ویلی و چې ګوره اقوال د دې معنا خو بدیهی ده، د افعال معنا بدیهی ده. تقریرات څه ته وایي؟ تقریرات د پیغمبر علی السلام دی ته وایي چې یو منقاد شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو عمل وکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې انکار ونه کی، نو دې ته ویل شي تقریرات. د دین ورسته مې درته وجه د تسمیه ذکر کړي واغه خو اسانه و. بیا مې درته د حدیث او د خبر په مابین کې فرق ذکر کړو، دام اسانه و. د حدیث او د اثر په مابین کې مې درته فرق ذکر کړو او د حدیث او د سنت په مابین کې مې درته فرق ذکر کړو. دا یو څو مباحث پرون ذکر شوی او بیا مې درته ویلو چې د علم الحدیث د پاره حد لقبی څه شی دی. دا خو د حدیث تعریفو او د علم تعریفو، یعنی حد اضافي د علم الحدیثو. حد لقبی د علم الحدیث څه دی؟ نو پرون تاسو ته ما ذکر کړو چې حد لقبی د علم الحدیث علم يعرف به اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وافعاله. دا د اصول فقه والو یا علم يعرف به اقواله وافعاله واحواله وتقریراته. نو دا د محدثینو د مزاج مطابق به حد لقبی کې څلور وړه ذکر کوي او د اصول فقه والاو د مزاج مطابق به په حد لقبی کې دو شیان ذکر کوي. نو علم يعرف به اقواله وافعاله
دا حد لقبي عند علماء أصول الفقه يا علم يعرف به أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته دا عند المحدثين دا حد لقبي خو پرون ذکر شوی دا علم الحديث دا پارا حد لقبي علم رواية الحديث دا دې دا پارا حد لقبي څه ده نو دا علم رواية الحديث حد لقبي دا څه ده علم يشتمل على نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته علم رواية الحديث علم داداسي وعلم ده يشتمل چدا مشتمل ده على نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم پرا نقلولو د اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و افعاله او پرا نقلولو د افعالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و صفاته او پرا نقلولو د صفاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زدم شو کړه علم یشتمل علی نقل دا درې الفاظ هم زده کیږي علم یشتمل علی نقل اخوات اقوال افعال صفات نو علم يشتمل على نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته دا علم رواية الحديث حد لقبي شو څلور پنځه ځله خو تکرارم کړو ان شاء الله چې لیکلې به مې اوس د شوی دا علم دراية الحديث حد لقبي علم دراية الحديث په حد لقبي کې شپږ جملې دي اوله جمله علم يشتمل على شرح أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته دا یو جمله علم يشتمل على شرح مخکې على نقل او دلته على شرح نور یو شانت دي علم يشتمل على شرح اخواته بس دا څلور الفاظ راوړه اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته زدم کړه دا یو جمله يو جملة دغشوا علم يشتمل على شرح أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته دويما جملة ويذكر فيه معاني ألفاظه ويذكر فيه معاني ألفاظه دريما جملة ويشرح فيه تلك الألفاظ ويشرح فيه تلك الألفاظ څلورمه جمله ويعلم به طرق استنباط الاحکام ويعلم به طرق استنباط الاحکام پنځمه جمله ويعرف به ترجيح الراجح ويعرف به ترجيح الراجح والتطبيق بين الاحاديث دا شپږ جملې دي نو دا علم دراية الحديث تعريف ده علم يشتمل على شرح أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته ويذكر فيه معاني ألفاظه ويشرح فيه تلك الألفاظ ويعلم به طرق استنباط الأحكام ويعرف به ترجيح الراجح منها والتطبيق بين الأحاديث نو علم دراية الحديث چې ده علم يشتمل داس یو علم ده چې ده مشتمل ده على شرح أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته دا داس یو علم ده چې د پیغمبر علیه السلام د اقوال او افعال او صفات او تقریرات او تشریح پکې کیږي ويذكر فيه معاني الفاظه او دا داس یو علم ده چې د الفاظو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معناګانې پکې ذکر کولې شي ويشرح فيه تلك الالفاظ دا داس یو علم دی چې د الفاظو تشریح پکې کیږي د الفاظو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ويعلم به طرق استنباط الاحکام او دا داس یو علم دی چې د دې په وجه پیژندل شي طریقه د راوستلو د حکمونو د احادیثونه چې د احادیثونه به احکام څنګه راوباسي ويعرف به ترجيح الراجح منها احادیث کی چکل تعارض راشي نو په علم درايه الحديث کی تا تراجح حدیث درخی چې دا حدیث باندې عمل کول راجح دي د بلنا
والتطبيق بين الاحاديث او په علم درايه الحديث کې تا ته د احاديث په مابین کې تطبیق درس دکې نو دا علم درايه الحديث. علم اصول الحديث، علم اصول الحديث مختصر تعریف ده، علم يعرف به احوال المتن والسند، علم يعرف به احوال المتن والسند. دا یو علم دی چې د دې په وجه پیژندل شي احوال المتن والسند، د متن او د سند حالات ور باندې پیژندل شي. نو د علم الحديث حد لقبیم تاسو زده کړو، د علم روایت الحديث حد لقبی، د علم درايه الحديث حد لقبی، او د علم اصول الحديث حد لقبی. د علم اصول الحديث حد لقبی څه شو؟ علم يعرف به احوال المتن والسند. تاسو بلوی دورې ته لاړ شئ او یا به کېدای شي بل ځای کې وړه دوره کړې وي. د اخرنی تعریف چې ما درته ذکر کړو چې علم يعرف به احوال المتن والسند، تاسو به د بعض علما او مشایخونه اوریدلی وي چې د علم الحديث حد لقبی ګرځولې. نستاسو ذهن ته شک را نشي چې دا خو د اصول الحديث حد لقبی نه ده، دا خو د علم الحديث حد لقبی ده. ځکه موږ په درسونو کې اوریدلی دي یا په لویه دوره کې واورئ چې دا د علم الحديث حد لقبی ده. او د دې لپاره بیا علامه سیوطی رحمه الله په خپل الفیه کې یو شعرم ذکر کړی دی، ام دغه تعریف د علم الحديث ګرځولې دی. هغه فرمای علم الحديث ذو قوانین يحد يدرى بها احوال متن وسند فذاك موضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. دغه شعر د علامه سیوطی رحمه الله. علم الحديث ذو قوانین يحد، علم الحديث چې ده ذو قوانین يحد، دا د یو څو قوانینو والا او علم ده چې د دې تعریف کیږي. تعریف څنګه کیږي؟ يدرى بها احوال متن وسند. ګوره ما درته د علم اصول الحديث هم دغه تعریف ذکر کړو، علم يعرف به احوال المتن والسند. او سیوطی سے به څنګه تعریف وکړو؟ يدرى بها احوال متن وسند. يدرى او يعلم یو شی دی، علم يعرف به احوال المتن والسند او يدرى بها احوال متن وسند. نو سیوطی سے د علم الحديث د لپاره تعریف فذاك موضوع، دا متن او سند دا د علم الحديث موضوع ده. والمقصود د علم الحديث غايه او غرض ده ان يعرف المقبول والمردود، چې مقبول او مردود پیژني. نو دا د سیوطی سے په شعر کې دا د علم الحديث تعریف، او موږ دا د علم اصول الحديث تعریف کړو. نو موږ د اوجز المسالک تحقیق را نقل کړو. اوجز المسالک دا د مولانا زکریا رحمه الله کتاب دی، موطا امام مالک په دې شرح لیکلی ده. په دې کې فرمایلی دي چې دا د اصول الحديث تعریف دی. علم اصول الحديث دا د علم الحديث د لپاره تعریف نه دی. د علم الحديث تعریف هغه دی چې ما درته مخکې ذکر کړو چې علم يعرف به اقواله وافعاله، یا علم يعرف به اقواله وافعاله وصفاته وتقريراته. نو دا ما چې کوم تعریفات درته وکړه دا د اوجز المسالک په حواله باندې صحیح ده. او شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله دم د مشکات په شرح کې هم دغه تعریفات مختاره کړي دي. د بخاری په شرح کې هم دغه تعریفات د اوجز المسالک مختاره کړي دي. لہذا راجح دا چې دا د علم اصول الحديث تعریف دی، د اخرنی تعریف. اول بحث ختم شو. د علم الحديث تعریف حد اضافي تاسو زده کړو او حد لقبي زده کړو. دویم مبحث موضوع د علم الحديث، د علم روايه الحديث، د علم درايه الحديث او د علم اصول الحديث. څلور موضوعات. د علم الحديث موضوع د ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دا د علم الحديث د لپاره موضوع ده. د علم الحديث موضوع ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول. ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له دې حیثیت نه چې رسول دی.
د علم روایت الحدیث موضوع الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع دا د علم روایت الحدیث موضوع د علم درایت الحدیث موضوع هم دغه ده خو حیثیت پکې بدل دی الروايات والمرويات من حيث شرح الألفاظ واستنباط الأحكام منها سيدة الروايات والمرويات من حيث شرح الألفاظ واستنباط الأحكام منها او د علم اصول الحديث د پاره موضوع متن او سند فذاك موضوع متن او سند دغه موضوع ده نو دویم مبحث په موضوع د علم الحديث علم رواية الحديث علم دراية الحديث او علم اصول الحديث د دې موضوع می درته ذکر کړه دریم مبحث غرض او غایه د علم الحديث غرض او غایه د علم الحديث اجمالا درته ذکر کوم مشابهت د صحابه سره یو دویم قرب النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام سره نزدېکت ده دریم خلافت النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام خلافت ده څلورم ندوارت د مخ ده د مخ تازگی امداسي پسیزا نو مختصر خلق داسي وای سعادت الدارین د دنیا او د آخرت نیکبختی دا مجمل عبارت ده او د دې تفصیل دا ده چې دا نیکبختی په دنیا او په آخرت کې دا په مختلف اقسام لري اول مشابهت ده د صحابه سره دا سعادت ده په دنیا کې په آخرت کې اول مشابهت ده د صحابه کرام سره یعنی لکه څنګه چې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام الفاظ اقوال او افعال او تقریرات داس د کول او خلکو ته بیانول نو د علم الحديث عالم او طالب هم دارنګ دی هغه د پیغمبر علیه السلام اقوال او افعال او تقریرات زده کوي او امت ته رسوي نو دغه مشابهت دی د صحابه سره یو شاعر فرمای اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا د دې شعر د معنا نه مخکې د اهل الحديث معنا واوري اهل الحديث د دې دوه معناګانې دي د دې یو معنا اسلامي ده او بل معنا انګریزي ده یعنی اهل الحديث په دوه قسم دي یو اسلامي اهل الحديث دي او یو انګریزي اهل الحديث دي ښا اسلامي اهل الحديث د دې معنا د ماهر فی الحديث اهل النحو څه معنا ده ماهر فی النحو کلندر او ډیرور او چولې پروش اهل نحو کې دي شي ولی نشي کېده ماهر په نحو کې نه ده اهل الصرف څه معنا ماهر فی الصرف اوس کلندر او ډیرور او ټیکسیوان او چولې پروش او دکاندار او ماشوم او بوډا امی او مولا دا اهل الصرف کې دي شي ولی نشي کېده دا خټول په صرفو کې ماهر نه دي نو اهل الصرف نشي کېده اهل المنطق به هغه چاته وایو چې په منطقو کې ماهري هر ډیرور او کلندر او ټیکسیوان او چولې پروش او دکاندار ته به نه وایو ځکه هغه په منطقو کې ماهر نه دی نو اسلامي اهل الحديث بم هغه چاته وایو چې په حدیثو کې ماهري هر کلندر او ډیرور او چولې پروش او ټانګوان دې ته به اهل الحديث نه وایو دا خو په حدیثو کې ماهر نه دی ټیکسي چلی وای اهل الحديث چولې خرڅي څوک وای اهل الحديث صحیح ده یو حدیث پیژنیم نه خو اهل الحديث دی د حدیث نوم هم نه دی زده اقسام هم نه دی زده یو حدیث هم نه دی زده کلندر دی ډیرور دی چولې پروش دی دکاندار دی ځان ته وای اهل الحديث کنه د دې کوڅې په سر کې دا مسجد چې دی په دې مسجد کې ته ودرېږه او د مقتدیانو ته ووایه چې تاسو څوک یې دوی به درته وایي اهل الحديث بیا ورته وایه څو حدیث هم زده دي یو هم نه دی زده نو څنګه اهل الحديث یې اهل النحو نشي کېده اهل الصرف نشي کېده ځکه ماهر پکې نه یې او اهل الحديث کېده شي ولو که پکې نه یې ماهر نو په اسلامي معنا اهل الحديث چاته وایو ماهر فی الحديث دغه صاحب د مشکات اهل الحديث دی کنه
ځکه ماهر فی الحدیث دی خو بیا هم ګوره مقلد دی د امام شافعي په مذهب دی د دې مشکات په دې څنګ کې حاشیه ده د مرقات دا اهل الحدیث دی ماهر فی الحدیث دی خو د امام ابو حنیفه مقلد دی لکه اهل النحو ماهر فی النحو ته وایي بیا که د هر چا مقلدي که کافر می اهل نحو دی که مسلمان هم اهل نحو دی خو چې ماهر فی النحو وي ماهر فی الصرف ته اهل الصرف وایي کافر که مسلمان بیا په مسلمان کې چې د هر چا په مذهبي او که د سر مذهب نه منیم اهل الصرف دی اهل منطق هم داسې دی مسلمانی که کافر او چې مسلمانی بیا که په هر مذهب کې وي نو اهل الحدیث بچاته وایو ماهر فی الحدیث ته وایو که په هر مذهب کې وي او که د سره مذهب نه مني که خارجي وي که معتزلي وي که هر بلاوي نو اهل الحدیث دوزخیم کې دی شي جنتیم کې دی شي خوارجو کې اهل الحدیث شته معتزله کې شته شیعاګانو کې شته سنیانو کې شته شوافیعو کې شته حنابلو کې شته مالکیو کې شته د دوی خپل طبقات دي طبقات المحدثین په هغه طبقاتو کې بیا د دوی نمونه ذکر شوي دي خلاصه دا چې اهل الحدیث په اسلامی معنا باندې چاته وایو ماهر فی الحدیث زدم کړو کنه بیا که په هر مذهب کې وي صاحب د مشکات اهل الحدیث ته په معنا د ماهر فی الحدیث شافعی مقلد ده د محشی اهل الحدیث ته خو حنفی مقلد ده امام بخاری اهل الحدیث ته خو شافعی مقلد ده امام طحاوی اهل الحدیث ته خو حنفی مقلد ده خو شوي دا اسلامی معنا ده انګریزي معنا څه ده د اهل الحدیث د فقه نه منکر او د امام ابو حنیفه دشمن ټیکسي چلوم اهل الحدیث خو د فقه دشمن شو د امام ابو حنیفه دشمن شو د فقه نه منکر او د امام ابو حنیفه دشمن نور کچولي خرڅه اهل حدیث ځان ته وایا ک ټیکسي چلے اهل الحدیث ک کلندر اهل الحدیث ک ډیرور اهل الحدیث خدا دو دشمنیان شروع کړ د فقه نه منکر شو د امام ابو حنیفه دشمنی شروع کړ نو تب انګریزي اهل حدیث دا انګریزي اهل حدیث یعنی دا وکټوري دي ملکی وکټوري دغه ډلې ته د نوم لګولې ده ملکه وکټوریا انګریزه وا دوی ورته درخواست ورکړو چې دا زموږ نوم وهابي دی دا راته بدل کا سرکاري رجسټرو کې هغه انګریزي ورته بدل کړو چې د دې ډلې نوم وهابي نور نه دی د دې ډلې نوم په سرکاري رجسټرو کې څه شی دی اهل الحدیث نو دې ته انګریزي اهل الحدیث او وکټوریا اهل حدیث وایي په دې پوه شئ نو خلاصه دا چې کوم فضایل تاسو ته په کتابو کې راځي دا به د اسلامي اهل الحدیث فضایل ښه دا چې کوم فضایل درته ذکر کوم دا به د وکټوریا اهل حدیث او د انګریزي اهل حدیث فضایل نه دوی چې چرته د اهل حدیث فضیلت ګوري په خپل ډلګي ور حمله و امام شافعي زمون فضیلت ذکر کړي امام شافعي وخت کې خو تاسو نه وای علم غیب لرلو چورو استاد ملکی وکټوري په وخت کې به د امام ابو حنیفه دشمنان او د فقه نه منکرین را پیدا کیږي او امام شافعي زر کاله مخکې بس تاسو صفت کړي نو زر کاله مخکې تیر شوی تاسو نه امام شافعي څنګه تاسو صفت او امام احمد وای د اهل الحدیث صفت کړي دی هغه وخت کې دا تاسو ډله چرته و هغه خو د اسلامي اهل الحدیث صفت کوي هغه د مکی امام چې راغلی او لاهور کې د وهابیانو مرکز تم تللی و هغه د علماء الحدیث الفاظ ذکر کوي علماء الحدیث و طلباء الحدیث د دې صفات ذکر کول نو هغه ترجمان وکټوري و هغه وای د اهل الحدیث صفت اهل الحدیث دومره فضیلت لري اهل الحدیث دومره فضیلت حالل کې هغه د علماء الحدیث او د طلباء الحدیث فضیلت بیانولو د دې وکټوریانو فضیلت نه بیانولو او دوی ته خپل ډلګي مراده ولا لاندې خلکو ماشاءالله ویله اردو ترجمان نو عرض می داو چې خبره می درته ذکر کوله غرض او غایه د علم الحدیث صدا الفوز بسعادت الدارین دا مجمل عبارت ده تفصیل دا ده چې سعادت د دارین یو جزئی چې ده هغه مشابهت ده د صحابه کرام سره لکه صحابه کرام او بچی د پیغمبر علی السلام اقوال او افعال او تقریرات زده کول او امت ته رسول نو دارنګ علما د علم الحدیث هم داسي کوي یو شاعر وای اهل الحديث هم اهل النبي اهل الحديث څه معنا اسلامي کا انګریزي اسلامي اهل الحديث یعنی ماهرین فی الحديث علماء د علم الحديث اهل الحديث یعنی علماء د علم الحديث هم اهل النبي دا اهل النبي دي صلی الله علیه وسلم وان لم يصحبوا نفسه کدوی د پیغمبر علی السلام د ذات سره صحبت نه دی کړي صحابه نه دي
انفاسه صحبو د پیغمبر علی السلام د الفاظ صحابه دي یو د پیغمبر علی السلام د ذات صحابه یو د افعال او د اقوال صحابه نو دوی د اقوال او د افعال سره صحبت کوي نو ګره د صحابه سره مشابه شو صحابه د ذات او د اقوال او د افعال دواړو صحابه دي او دا طالبان او علما دا یوازې د الفاظ او د افعال صحابه دي نو اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا نو یو مشابهت ده د صحابه سره دویم قرب النبي صلى الله عليه وسلم علماء د علم الحديث او طالبان د علم الحديث دا په دې ټول امت کې پیغمبر علی السلام ته نږدې مخلوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة ان اول الناس بي يوم القيامه په قیامت کې زما په امت کې ما ته اقرب ترين امتی څوک دی اکثرهم علی صلاة څوک چې په ما ډیر درود شریف وای او درود شریف څوک ډیر وای علماء د علم الحديث او طالبان د علم الحديث نو قرب النبي صلى الله عليه وسلم دریم خلافت النبي صلى الله عليه وسلم سعادت د دارینو کې هغه دا سعادت هم داخل دی چې علماء د علم الحديث او طالبان د علم الحديث دا د پیغمبر علی السلام نائبان او خلیفګان دي پیغمبر علی السلام دوی تخپل خلیفہ ویلې دي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم ارحم خلفائي یا الله پاک زما په خلیفګانو رحم وکا نو صحابه ته پوښتنه کړو چې یا رسول الله من خلفاؤک ومن خلفاؤک ستا خلیفګان څوک دي یا رسول الله ستا نائبان څوک دي قال الذين يأتون من بعدي يروون احاديث ويعلمونها الناس زما خلیفګان هغه طالبان او علما دي یاتون من بعدی چې زمانه رست راځي رست پیدا کیږي لکه ورستنه امت يروون احاديث دوی زما د احادیث روایتونه کوي ويعلمونها الناس او خلق ته خي نو دا د پیغمبر علی السلام خلیفګان دي څلورم نضاره الوجه د مختازگی حدیث کی راضی نضر الله امرا دا هغه کس مخ د الله تر او تازه لري سمع مقالتي چې زما احادیث واوري فوعاها زدیکی فاداها كما سمعها به خلق ته همداسي بیان کی څرنګه چې اوریدلی دي نو نن سبق تر دې پورې شو بیا درته وایم ګوره نن سبق در تر معاد کم حد لقبی د علم الحديث د علم رواية الحديث د علم دراية الحديث او د علم اصول الحديث د علم الحديث د پاره حد لقبی د اصول فقه د علماء پنيز علم يعرف به اقواله وافعاله او د محدثين پنيز علم يعرف به اقواله وافعاله واحواله وصفاته د علم رواية الحديث د پاره حد لقبی علم يشتمل على نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته ده علم دراية الحديث ده بار حد لقبي علم يشتمل علم رواية الحديث كي سهوة علم رواية الحديث بتسنغو ويلي علم يشتمل على نقل امداسي مي ویل دي بمي صحیح ویل دي علم يشتمل على نقل اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وصفاته ده علم درايه الحديث ده بار حد لقبي علم يشتمل على شرح اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وصفاته وتقريراته ويذكر فيه معاني الفاظه ويشرح فيه تلك الألفاظ ويعلم به طرق استنباط الأحكام ويعرف به ترجيح الراجح منها والتطبيق بين الأحاديث او د علم اصول الحديث د پر حد لقبي علم يعرف به احوال المتن والسند بعض علماء د علم اصول الحديث د پر چې کوم حد لقبي ده د علم الحديث حد لقبي ګرځي لك علامه سيوطي رحمه الله هغه په خپل الفيه کې فرمایي علم الحديث ذو قوانين يحد يدرى بها احوال متن وسند فذاك موضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود
خو مولانا زکریا رحمه الله په اوجز المسالک کې فرمایي چې دا د علم اصول الحديث د لپاره تعریف دی او د علم الحديث د لپاره تعریف ما درته مخکې ذکر کړو. علم الحديث مطلق دی، هغه په دې نورو دریو واړو مشتمل دی. دویم مبحث موضوع د علم الحديث او د علم روایت الحديث او د علم درایت الحديث او د علم اصول الحديث، څلور موضوعات. د علم الحديث د لپاره موضوع ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول دی. د علم روایت الحديث د لپاره موضوع الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع دی. او د علم درایت الحديث د لپاره موضوع الروايات والمرويات من حيث شرح الالفاظ واستنباط الاحکام منها دی. او د علم اصول الحديث د لپاره موضوع المتن والسند دی. او دریم مبحث غرض او غایه د علم الحديث سعادت الدارین. دا سعادت الدارین مجمل عبارت ده. د دې تفصیل دا ده چې یو غرض او غایه مشابهت ده د صحابه کرام سره. صحابه کرام د پیغمبر علی السلام د ذات صحابم دي او د احادیث صحابیم دي، او طالبان او عالمان د علم الحديث دا د احادیث صحابه دي، اگر چې د ذات سره صحبت نه دی کړي. یو شاعر فرمای اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا. دویم قرب النبي صلی الله علیه وسلم. عالمان او طالبان د علم الحديث دوی ته الله پاک د پیغمبر علی السلام نزدېکت په نصیب کړي. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاه. اقرب ترین په انسانانو کې ما ته هغه څوک دی چې په ما ډیر درود شریف وایي، او ډیر درود شریف عالمان او طالبان د علم الحديث وایي. او دریم خلافت النبي صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دعا وکړه اللهم ارحم خلفائي، یا الله زما په خلیفګانو رحم وکا. قلنا یا رسول الله ومن خلفاؤک، یا رسول الله ستا خلیفګان څوک دي؟ قال الذين ياتون من بعد يروون احاديث ويعلمونها الناس. دا هغه خلق دي چې زمانه ورسته براشي او زما د احادیث روایتونه بکي او خلکو ته به خي. او بل غرض او غایه خلافت النبی خو می ویلې تازگی د مخه ندوارت او تازگی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک دې د هغه چا مخه تر او تازه لري چې زما احادیث واوري زدای کی او به چې څنګه زده کړی وي همداسي خلکو ته بیان کی. ان شاء الله چې نن باغ شرح راشي بیا به درته تکلیف نه، بیا به د دویم ځلې تکرار تم ضرورت نه. نن براشي بیا به درته میلاو شي. اوس خو مزده شو کنه، یو ځل مې درته ویلي د مطالعه شو، دا دویم ځل درشو.